بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. نتیر درس کی منگا دا خلافت اسلامی پا حوالا مختلف موضوعات باندې خبره کړې و او دې ځای ته رسېدلی و چې د خلیفہ حقوق او واجبات څه دي هغه مو وویل. اوس نن به وایو حقوق او واجبات د امت د رعیت. نمبر اول واجبات بے وایو. واجبات د امت اطاعت د خلیفہ ظاہرا او باطنا صرف زبانی طور نہ د زړه د اخلاص. نمبر دویم اکرام او احترام د خلیفہ ظاهرا او باطنا چې چاته خپل مشر ویلی دی زړه د اخلاص او احترام به ولور کې. نمبر دریم نصرت او امداد کول د خلیفہ ظاهرا او باطنا. نمبر سلورم د خلیفہ خیر غختل ظاهرا او باطنا دغه خیر خواب ہے. پنځم که خلیفہ د غفلت مظاهره کوي ناغله تنبیه ورکول. شپږم خلیفہ له یره ورکول د ظاهری او باطنی دشمن دواړو نه چې د دې مرګري نه ګورې ځان you must be very much careful of this guy. صحیح you don't know him. صحیح چې رئیس جمهور صاحب you don't know what type of guy this is. لیبر په دریامو باندې لاو کی. صحیح داخلی او خارجی دشمن. نمبر وم پاہم مواقعو کې چې کوم ځای هغه ته د اضافي تعاون ضرورت وي نو اضافي اعانت ور سره کول. او داسې غواړي وقتاً فوقتاً لکه مثلا پاکستان کې زلزله راغلی ده نو حکومت خود جرنیل سیب دی خو عوامو نام امداد غواړي بیرونی دنیا نام غواړي. نمبر اتم اطلاع ورکول خلیفہ لا داغه د کارندگانو د کارګزارای. صحیح چې دا ولسوال صاحب دا خسړې دی دا ولسوال صاحب چې راغله دی د خطه کې امن امان راغله دی دا ولسوال صاحب چې راغله دی د خطه کې ترقی راغله ده دا ولسوال صاحب چې راغله دی د خطې روډونه او سړکونه صحیح شوي دي. صحیح او که ادروایز وي یاره صاحب دغه ولسوال صاحب چې راغله خدای دې به خو وځي. صحیح دا خو دې په یو داسې قهر اخته کړی یو. صحیح یعنی که خیر وي نو د خیر اطلاع چې هغه ته کریډټ ملاو شي او که ناکاری نو داغه د ناکاروالی اطلاع چې یا خو اصلاح کی یا فایر کی یا اصلاح کی یا فایر. نو دا د رعیت دا دغه واجب دی. دا رعیت واجب دي. استخباراتونه باندې یریږي څنګه باندې یریږي استخبارات. نمبر نهم د خلیفہ دفاع کول قولا او عملا
چاته چې یو ځل خپل مشر وي نو صرف دا چې بس په دې د امام پسې نه چې په دې د امام پسې نه بیا دغه نه قولا او عملا دفاع وکړي سبکه قولا او عملا دفاع وکړي د خلیفہ نه. او لسم کم خلق چې د خلیفہ سره نفرت لري یا اختلاف لري هغه مایل کول واپس خلیفہ طرف ته چې نه تاسو غلط فهمي ده اصل حقیقت دا نه ده یعنی په هغه باندې مهنت کول چې کنوینس شي او د خلیفہ مرګرتیا شروع کی. نو دا لس فرائض دي سیف الله خانه. اوس د امت حقوق نمبر اول دا د امت حقوق دي نو د خلیفہ او دغه د کارندگانو ذمہ داری ده دا غوي مسؤلیت ده دا غوي ریسپانسیبিলিټی ده. نمبر اول د امت د 5 امور محافظت کول د 5 امور. نمبر 1 دا غي د ژوند حفاظت کول د جان. نمبر 2 دا غوي د مال حفاظت کول. نمبر 3 دا غي د عزت حفاظت کول. نمبر 4 دا غوي د عقل حفاظت کول. د عقل حفاظت معنا مخدرات مسکرات انټاکسیکینټس پاوډر. صحیح دا امت حق دی چې خلیفہ او دغه کارندگان به دا شی نه کنټرول کوي ورته ټول خلک به لیونی شي نالو کې پراتی او پاوډر والا کوم دی پراتی په داسخان نالو کې پراتی ځکه چې عقل باندې آفت راغلی دی. صحیح شی عقل آفت راغلی دی نه حکومت چې خپل ذمہ داری نه پوره کوي نه رعیت په د قصین نالو کې پروتي نه. صحیح. او پنځم دا غي د عقیده حفاظت کول د دین. دا د اول نمبر سب سیکشن شو 5. نمبر 2 شخصی ازادي د چانه سلب کول دا غي د شخصی ازادت تحفظ بکئی سبکئی د شخصی ازادت تحفظ بکئی. فلا يسجن احد بدون قضاء. صحیح. نو ایکسټرا جوډیشلی څوک به جیل کې نه اچي چې قضا په نه لشي نو جیل کې سړی په څه بنیاد جوړل دي دا خدای شخصي حریت ته ثبت سلب دا شخصي ازادي د سره په څه جرم کې سلب کړه. صحیح. نو دا غي د شخصي ازادۍ تحفظ وکړي. دریم ټول خلکو ته د عقیده ازادي بوي مسلمان یو که غیر مسلم وي. اوس په اسلامي ریاست کې خلیفہ ته دا حق شته چې هندو په زور مسلمان کی یا سکھ په زور مسلمان کی یا عیسائی یا یهودی په زور مسلمان کی بلکې ټول ته دا غوي د عقیده تحفظ باور کوي چې څوک بل څوک هم پریشرایز نه کی چې څوک بل څوک جذباتي سره هغه هم پریشرایز نه کی. دا نمبر 3. اوس څلورم د دولت ذمہ داری ده ضروری حاجات سټیزن ته پرووایډ کول. ضرورت د ژوند هغه ته پرووایډ کول. نو پرووایډ کول دا څه معنا نه ده چې نه بغداګران جوړي یا بیګر به جوړي لاین به جوړ کړي او هغه به ډوډۍ تقسیموي. صحیح. سیلو کې به سیلو یاد ده زه سیلو کې پاتې ها ما د سیلو پلانټ مې یاد ده تا دا غیر وړه خپل دی ورته سیلو کې او پلانټو او ها شروع دی سیلو کې نو تکفل دا یعنی کفالت د ریاست او د دولت د ضرورت او د ژوند د ټول سټیزنز ضرورت د ژوند سودی. نمبر واره ولیکا دا څلورم نمبر سب سیکشنز دي سفلا خانه دا څلورم نمبر د څلورم نمبر سب سیکشنز دي. نمبر اول خوراک کپڑا او مکان. ریاست اسلامی هغه به داسې یو نظام ډیولپ کړي چې هر سړی پکې ځان له ډوډۍ هم ګټل شي ځان له کپڑا هم ګټل شي او ځان له سر سور هم پیدا کول شي ځان له
د سر سورې نو ډوډۍ کپڑا او مکان دا درې واړه انټرلینک دي دا به آل ټوګیدر ایٹ ونس پرووایډ کوي ورته نو دا معنا نه ده چې دا الاټمنټ کو خیراتی کورونه ملاوي خیراتی کورونه بچا چل ور کوي وزیر اکبر خان کې یو بنگله چا خیراتی ور کول شي دا دولت دا خو بل خبره چې هغه تاسو یو ملګری هغه پکې یو ډیر سرویت بنگلې نیولې یو مام سوچ په تیرې کړې صحیح شو او په ترکیه کې راکې چرته ده ها ته پوه شئ دا بیا پوهېږي نه دا نثار احمد ټول اشنایان دي نثار احمد خو چې کله روس راغی نه هغه اشنایانو انا چې بیا دغه داود نه بعد دا ټول نمبر وار راتلم هغه بیا اشنایانو نو بیا چې دغه مشر مولا صاحب راغی نه بیا دې اشناو نو څه دا بل کاکا زی راغلی دې اشنا دی نثار احمد همیشه په خیر کې دی که څنګه چې غني دا د دوستۍ دلیل دی او کنه نو نمبر اول ډوډۍ کپڑا او مکان نمبر دویم خدای نه کړل دا زمونږ په پاکستان کې هم د بوټو سره دا ویلو کنه وې ډوډۍ کپڑا مکان ورکوم دا خو خلکو ضرورت نه خلک ورپسې دا دې ته وایي پاپولر سلوګن دې څه وایي دا پاپولر سلوګن دی خلک ورپسې ور منډه کی کنه بس ټول خلک څه په لوی لوی ګیره باندې په سر روانو مولیانو سره نو هغه سره ځکه ډوډۍ دارچا ضرورت ته کپڑا دارچا ضرورت ته مکان دارچا ضرورت ته نو زمونږ د علاقې یو شعر او یو شاعر ابو ټوکو په ډېر سخت سره هغه په حکومت کې بیا داسې ناکاردی کې چې الله دې معافي وکړي هغه یو کتاب ویلی وای ها و مکان له قبر او کفړې له کفن ورکړلو مکان له قبر او کپړې له کفن ورکړلو او ډوډۍ په ځای د هر غریب خلیله ګولې جوړوي او هغه وخت یو منسټر صاحب هغه بالکل انپړ منسټر هغه به تعلیم منسټر صاحب درخواست لیکلو درخواستونه ساين کول یو درخواست لیکلو زمونږ د کلینا سپوږمۍ په سړک پکار دی هغه هم ساين کړ صحیح وی ریکمندډ صحیح هغه شاعر وی پزما کنه پری دی غریب به اوس اسمان ته رسي ځکه وزیر صاحب اوس سړک تر سپوږمۍ جوړي نو ډوډۍ کپڑا او مکان نمبر 2 د صحت تنظیم کول د ټول سټیزنز لپاره نه دغه درې چې دي دا د لومبني سب سیکشن دي ته دا فرق کوه کنه دا لومبني پوینټ ته ډوډۍ کپڑا او مکان دا یو پوینټ دی دا اے بی سی دی نمبر 2 د صحت انتظامات کول نو دا نه چې خیراتی دوايانې بور کوي یو ګولای دا سره باندې په $100 باندې کیږي هغه به حکومت چا سره پرووایډ کوي نه معنا دا نه چې د صحت یو سیستم برواني چرته بکایزر وی چرته بلو کراس وی چرته بل انشورنس وی چرته میډیکل وی چرته میډیکیر وی ډیپند صحیح نمبر 3 د تعلیم تنظیم کول د مختلفو شعبو دا حکومت ذمہ داری ده اوس کا حکومت تعلیمی ادارې جوړې نه کی نو که فرید خان وایم چې تعلیم اصلا کوم ځای به اصلي دا حکومت ذمہ داری ده چې تعلیمی ادارې به پرووایډ کړي او بیا ډیپند چې تر کومه حد پورې مفت پرووایډ کول شي او تر کومه حد پورې سبسیډایز ریټس ورکول شي صحیح دا دریم نمبر 4 د روزګار مواقع فراهم کول دته جی د روزګار تدولیک جاب پرووائڈ کئی خلقو تا نمبر 5 کچاته جاب پرووائڈ نہیں هغه غواړي خو نشته هغه ته ان امپلایمنٹ ور کوي دا حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د اجرا کړي و چا کړو نمبر 6 ټرانسپورټیشن به پرووائډ کوي خلکو ته نو ټرانسپورټیشن دا معنا ده چې چلو موټر ور کوي دا څو پروکول شي خلک بدل موټر په خپل عادي صحیح لس کالو شو شرچاو یوازې مونږ ته موټر را نکو
نو څنګه شیرشاه ته وایي چې کم از کم د خپل کلاس والا ته موټر ورکړه د پوس پوره ده په خان ته سوای وکي پوس پوره وکي نه نو دا د حکومت او د دولت په وسط نه پوره چارته ته موټر پرووایډ کوي خو معنا دا ترانسپورټیشن سیستم به ډیولپ کوي روډونه به سړکونه به بسونه به ټرینز به شپس به ایرکرافټس به دا به څوک پرووایډ کوي ګورنمنت نه که څوک د موټر وسط نه لري نو بس په بس کې به په $1 باندې ټیکټ واخلي زی به ډاون ټاون ته نه صحیح شو او اوم د نوجوانانو دا وی د ودود لپاره به تنظیم کوي دا ټول نه ښکاره سیف الله خان ها تا خو د ځان خلاص کړ دا دی ولیکل نو دا د دویم نمبر نه دا د دویم سب سیکشنز دي ABCDEFG پر دویم دي نمبر دریم دا د دویم سب نه دا څلورم سب سیکشنز کړسو د دویم دا د دریم ها دا د څلورم د دولت ضرورت به ضرورت پنځم حق د ملکیت په ټولو خلکو ته ورکړي د چانه به اونرشپ رائټ دا سلب کوي نه دا د شخصي ازادۍ خلاف دي صحیح شو سوشلیزم بنئ صحیح شو حق د ملکیت به ورکړي او حق د تجارت به ورکړي حق د ملکیت به ورکړي ورسره هم دغه سیکشن دی حق د تجارت به ورکړي نو که څوک بزنس شروع کوي نو د حکومت به څه کنډیشنز وي دی به کنډیشن پوره کړي او بیا به سټور شروع کړي کنډیشن خو چا دا نشي ویلی چې نه ستا خو ویښته سره دي لہذا ته سټور نشي شروع کولی یا ستا په مخ باندې ګیره ده ته سټور نه شروع کولی یا ستا ګیره او برید دواړه نشته ته سټور نه شروع کولی یا ستا قد 15 فوټه دی ته سټور نه شروع نه دا د هر انډیویجوال حق دی صحیح نو دا حقوق د امت شو دا څه شو حقوق د امت شو د دغه امت د خلیفہ دا هغه ذمہ داري نور هم دي نمبر اول چې خلیفہ به د خلافت کار په خپل سر ته رسي په بل چا باندې ډیپند کوي نه نمبر دویم د قضا یو نظام به ډیولپ کوي چې خلک ورته اپروچ کی چا سره زیاتې شوی دی نمبر دریم شعبه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر به اسټابلیش کړي نکیر منکر تاسو ورته نکیر منکر وي څلورم د علوم د دین او د دنیا د دواړو یو نظام به پرووایډ کړي نمبر 5 وسایل معیشت چې په ملک کې کم اویلیبل وي هغه به بروي کار راولي ان افغانستان کې معدنیات دي نو د معدنیات بغیر کې نه پریږي د دې لپاره بس چرته ډیل کوي چې سره چې د معدنیات راو باسو چې د خلکو ژوند خشي او نمبر 6 تکافل اجتماعي خلکو کې به ودا سے برادرهډ ډیولپ کوي چې هغه د یو بل د حالاتو متعلق انکوایري کوي یو بل سپورټ ورکوي او نمبر 1 چې کوم ځای جهاد ان اوایډبلی نو بیا به جهاد
अनाउंस करी. नेक्स्ट टॉपिक موږ دا ویلو 13 نمبر چې خلافت بنیادی طور د امت حق دی. د چا حق دی؟ د امت حق دی. خو په افغانستان کې څومره نفوس دي؟ 15 میلیونه. چلو اوس 15 میلیونه خلک ټول خلیفګان کېدای نشي. دا حق خو دا غي دی، خو معنا یې دا ده چې هغه به ځان د لپاره خلیفہ انتخاب کوي. ځکه بنیادی طور دا حق دا غي دی، نه غي به د خپل حق د چا په لاس کې کیدی. د خپل حق به د چا په لاس. د خلیفہ اصل کې د امت وکیل دی، د امت سي، د امت ایجنټ وي، د امت وکیل وي، د امت په ایجنټای باندې کار کوي. اوس دا امت با دا حق خلیفہ له څنګه ور کوي؟ نو بنیادی طور د بیعت تصور د په شریعت کې څه د بیعت. اوس د بیعت ځای بیلټ اغستره. اوس بیعت نه وسره بیلټ دی، بیلټ پیپر وګورئ ته بیلټ. نو درې لفظ راځي ما یو بیعتو اسلام کې، یو بیلټ دی جمهوریت کې، یو بولټ دی. صحیح چې چا زوري دا وکوري. اوس بیعت چې امت ورکه خلیفہ لا پلیج بیعت بداو. اصل کې بیعت دی یو 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 کانټریکټ دی. بیعت معنا څه ده؟ یو کانټریکټ دی چې تا ځان د خلیفہ لاس کې ورک. خو په څه بنیاد دی ورک؟ یعنی دې بیس بسې. نو بیس نمبر اول اتباع د کتاب، اتباع د سنت او اتباع د شریعت په سیاسياتو کې. یعنی خلیفہ له ته د حق ورکې چې ته بسکه زبستا تابع یم، خو ته بدریس نه فالو کې کتاب سنت او شریعت. کتاب سنت او شریعت. نمبر 2 د بیعت اساس دا به حریت کامل او رضا کامله. څوک به پرشرایز کوي نه، څه باندې کوي؟ په زور او په جبر وچانه بیعت نه اخلي، په رضا. دا دیوړه څه په خانه. نو نیکسٹ ټاپک عزل د خلیفہ بیترون کول امپیچمنٹ. موجوده سیاسی دنیا کې وته سوې شریعت ورته عزل وای، او موجوده سیاسی دنیا کې وته امپیچمنٹ. عزل د خلیفہ، خلیفہ به معزول کیږي چې کله د عاجز شي د خلافت د امورنا نشي کولای. سوشي نشي کولای، عاجز شي. ها پژوند ناجز کی. صحیح. ایون دو که باتروم ته خپل سټاف نشي رسوله خو به هم پرې نه. صحیح ده کنه. نمبر 2 چې عقل فاسد شي. سوشي نفسیاتی شو. او څوک به معزوله کوي؟ نو چې چا منتخب کړی دی هغه معزوله کوي. نو اهل حل و عقد څوک؟ 13 نمبر مونږ ذکر کړو چې انتخاب څوک کوي؟ اهل حل و عقد. نو لري کوي به څوک؟ اهل حل و عقد. او دې بکله معزوله کول شي. نمبر اول چې دستور اسلامي وایلیشن شروع کی، پکې چې خلکو بیعت په سوسو نو ور کړو، په درو په کتاب الله، په سنت د رسول الله او په شریعت د اسلام. اوس دې داغه په عملی شروع کړه، نو بس بیعت خدا اتوماتیکلی ختم کړ. صحیح. نو دې به معزوله کول شي چې کله دستور اسلامي وایلیشن شروع کی. نمبر 2 دې به معزوله کول شي چې په معزوله کولو کې مصلحت د قوم زیاتی په نسبت سره باقی پاتې کېدو ته. یعنی کله ارګ کې مزید پاتې کېږي نو بیړه ور کېږي د افغانستان. صحیح. نو خبره ده چې د ارګ نظر تر سره لاس په نو سړیو نشي او بارو بس. صحیح.
څه په معذوله کولو کې مصلحت د عوامو په نسبت سره پاتې کېدو ته زیات وي چې کله مزید پاتې کېږي نو د قام بیړه مر کېږي. نیکسٹ ٹاپک خصوصیات د نظام اسلامی، خصوصیات د دولت اسلامی، خصوصیات د دولت اسلامی یعنی معنا کانسٹیٹیوشن به په څه باندې بیس وي. نمبر اول چې حاکمیت د الله حق دی، خلیفہ د نائب دی. اصل حاکم څوک دی؟ دغه نه چې ارګ کې ناست دی. اصل حاکم د اسلامي ریاست الله دی. دا چې ارګ کې ناست دی دا په نیابت ناست دی. نو په نیابت معنا چې دغه حکم ته بګوري چې هغه څه وایي. نمبر دویم دغه دولت دلته وایي دې شته. نمبر دویم دا دولت اسلامی دے بمکمل طور سپریم او ساورن وی سبجیکٹ بنی چاہتا دے بچاتا سبجیکٹ نہیں دے بلچا پر رحم و کرم بنی بیا خود دولت نہ دینا کہ دبل دولت پر رحم و کرم بیا دولت تے کہ بیا قانونی دا بیا خورتا قانونی ہوئی بیا دولت نہ دے. نمبر دریم دغه دولت اسلامی په امر بالمعروف او په نهي عن المنکر باندې عمل پیراوي. نمبر 4 د ریاست اساس اعلی کیریکټر دی. د ریاست پیژندې په دیشي چې دوی کانسټیټیوشنل کیریکټر ډیر لوړ دی. کانسټیټیوشنل کیریکټر ډیر لوړ دی. نمبر 5 دولت با عمل کوونکې په باهمي مشوره باندې خلیفہ پر شخصي رائے بچا باندې نه پوس کوي مشورې باغې لومبه داغه نه بعد به ذهن جوړیږي. ځکه په عدالت کې جج هم دقه چل کوي ان دا جج کې عدالت کې ناشتي د خپل شخصي رائے هم پوس کوي نو خلک پانسي کوي نه وکیل د دواړو طرفو لګي. اوس وکیل څه کوي؟ دغه دواړو وکیلان لګي اکچولی دی هیلپ کوي. څوک هیلپ کوي؟ جج او قاضي دا هیلپ کوي. نو دا هغه د مسلسل بحث سره د دې جج یو ذهن ډیولپ شي. د دې جج یو ذهن نو صلاحیت خود کې وی قانون خود په خپل پوهیږي. خدای دې قانوني مباحثه سره د دې جج یو ذهن جوړ شي چې ذهن جوړ شي نو باغې په اساس باندې بیا فیصله وکړي. نو دا څه ویل شي چې دا یو باهمي مشوره ده. صحیح. نو خلیفہ دیم ریاست به عمل کوي په څه باندې؟ په باهمي مشوره باندې. دا نمبر 5 او نمبر 5 د دولت حکومت دا د پبلک په خوخه باندې د عوام په خوخه خو عوام دا به تابع د شریعت وي. نو به بل د عوام اصلاح کول غواړي. د عوام اصلاح کول غواړي ګینه ګریز استاد جمهوری غلام پختکاری شو کہ از مغزد و صدخر فکر انسانی نمی آیت. صحیح که عوام لکه د خرپشانی نو خر کارو ډیر راجمه کې نو خرجم یو لاک خر نږدې کوټه خر څوک بمدانه کیږي کوټه انسان. علامه ډیر خو چې ګریز استاد جمهوری غلام پختکاری شو کہ از مغزد و صدخر فکر انسانی نمی آید. خصائص د نظام، خصوصیات د نظام دا خصوصیات د دولتو د نظام اسلامی خصوصیتونه څه دي؟ نمبر اول دا نظام یونیورسل دی، نه د یو خاص وخت لپاره نه د یو خاص علاقې لپاره.
نمبر دویم فرد او سوسایټي د دې یو بل سره جوړ د مشارکت او د پارټنرشپ دی، د مشارکت او د پارټنرشپ دی. یعنی داسې هم نه ده چې سوسایټي هغې له دومره اهمیت ورکړی دی چې د فرد حریت ته سلب کړی، لکه سوشلیزم کې. سوشلیزم کې څه وشي؟ د فرد ازادي هغه سلب شي، هر څه د چا په لاس کې؟ د مجتمع، د کیان، د اجتماع په لاس کې. صحیح. او بل جانب ته انډیویډوال ته دوره حق وي چې سوسایټي بیړه غر کوي. په اسلامي نظام کې د فرد او د سوسایټي یعنی مین د سټیټ د عوامو د جنرال پبلک د دوی په میس کې سله د مشارکت وي. د څه وي؟ د مشارکت وي. نمبر دریم هیئت حاکمه یعنی کابینټ دا د عوامو نه هیوي، د بهاغه څوک نه راځي. وزیران به کوم ځای نه اخلي؟ نو دا عوامو نه، امت نه، د خارج نه هسته. څلورم او کنه تاسو سټیزن بوتلې ده. صحیح. څلورم نه تبا ډیناونس کړو به دا سټیزنشپ او کانسټیټیوشن هم نشي کولای. صحیح. کډی ناونس دې نه کو کانسټیټیوشن نشي کولای. کال تلاړې او یو ذمہ داری واغستا، د ریاست اهم عہده واغستا، سیاسی عہده، د ریاست سیاسی اهم عہده، اسه نه اسنګا بنګا نه اهم عہده، دا وزیر مزیر شوی یا والی شوی. صحیح. او دوی ته پته وایي دوی ډیناونس کوي، سټیزنشپ دنه بیٹرا کوي چې اوس خوستا لایټ یا سټیټ سره دې سټیټ سره نه ده. صحیح. یو ار نو مور سټیزن دین ځکه چې لایټ دې کوم ځای ده. نمبر څلورم اگرچہ بنیادی طور شریعت اسلامی کی انتخاب دے د خلیفہ خود جمهوریت سره یا د ډیموکراسي سره اختلاف دا دی چې په جمهوریت کې مطلق اغلبیت فیصله کوي، څه شي؟ مطلق اکثریت هغه فیصله کوي. او په اسلامي نظام کې موافق د شریعت فیصله کوي. اغلبیت فیصله نشي کولای. څوک فیصله کوي؟ شریعت فیصله کوي. او آخرنه ټاپک تعلقات د دولت اسلامی د نورو دولتو سره، انټرنیشنل ریلیشن. نمبر اول په ټولو معاملاتو کې درې څیزونه مد نظر ساتي: صدق، رښتونواله، امانت، ټرست، عدل، جسټس. یعنی دا نه چې په ریاست سره به چیټینګ کوي. صحیح. اب هم کوي نه، دا درې شي نه مسجد اسلامي ریاست د پاره، اسلامي دولت د پاره. نمبر اول صدق، رښتونواله. نمبر دویم ټرست، او نمبر دریم جسټس. دویم شی احترام د معاهداتو بکې نور ریاستو سره. نور ریاستو سره سپیکټ کړي وي، اکارډ کړي وي، اګریمنٹ کړي وي، باغې بس کوي احترام وکړي. او نمبر دریم نور ریاستو سره په پیس به اوسېږي سو پورې چې هغه دې هارم کړي نه، چې هغه یې نه هارم کوي. نو دې خدا څنګه چې دا بیا جنگ کوو، لکه دې جنگ کې کلار کې سره ډوډۍ خپل د پاکس او مغفر وختي انګونه کې. او څلورم د فساد او د تکبر نه به ځان بچ ساتي. تعالی او تکبر، ځکه تعالی او تکبر دا الله ته خوښ نه وي. تلک الدار الاخره
نجعلها للذین لا یریدون غلوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین. الله تعالی فرمایي چې انجام کار کامیابی به د هغه چا وي چې هغه نه د خدای په ځمکه باندې تکبر کوي، نه د خدای په ځمکه باندې فساد خوري. او چې کوم خلک تکبر کوي او فساد خوري نو وقتی طور خو هغه ته غلبه ملاو شي، خو اخر کې خدای یو داسې پړق ورکړي چې بیا ځان نشي ټینګولې، ټوټي ټوټي شي. صحیح. موږ تاسو کو مشاهده کړی ده کنه مو ده کړی. نو سیف الله خانه اعلان د سبق ته وګوره، آیت نمبر 9. ان هذا القران تاکي سوردا قران یاد ہدایت ور کوي لتی اغلار طرف تا د ژوند تیرولو اغلارا هي قوم چې ډیر بیلنس لار ده. نو دا موږ د بیلنس لار تحقیق وکړو چې بیلنس لار څنګه ده، چې کوم سیستم ور کوي دا ډیر په توازن او په اعتدال باندې بنا ده. مثلا دوش په موږ دا ذکر کو د دینه بهترین توازن او اعتدال والا سیستم دنیا کې بل څه کولای شي. ان هذا القران تاکي سردا قران یاد ہدایت ور کوي للتی اغلار طرف تا یا قوم چې ډیر بیلنس لار ده ويبشر المؤمنین. نو دنیا کې هو بیلنس لار ده، ژوند خطیریږي، خدا قرآن آخرت دلهم برابرې. ځکه ما تاسو ته ویلي چې دوه شی نه دي انسان ته صرف نظر نشي کوله، د دې یو پهلو او یو اړخ دنیا سره لګیدل دی، بلې آخرت سره لګیدل دی. نو یو عقلمند انسان او عقلمند مسلمان د دا تګودو کوي چې دنیا مې هم خشي او آخرت مې هم خشي. دا بیا عقلمند نه دی چې یو سړی وایي آخرت مې خشي. نو لکه دنیا کې که خني خدای خوار کنه خو همیشه به والته کول خو نه، یا به ګداګړي ذلیل به خلک به سپکای، تحقیر به کوي کنه به کوي. صحیح. تحقیر یعنی که فرد هغه دنیوي اعتبار سره کمزور شي نو فرد ذلیلای، او که قوم کمزور شي نو قوم ذلیلای نه. صحیح. اوس موږ ذلیل ولیو ځکه ساينس او ټیکنالوژي را سره نشته، عصري ترقی را سره نشته، نو په حیثیت د قوم په دنیا کې موږ ذلیل یو. صحیح. وایو ځان ته آزاد، خو آزاد نه یو. ان هذا القران يهدي للتي اقوم. ادي وجه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې المؤمن القوي خير واحب الى الله. مضبوط مؤمن دا بهتر دی او د خدای ته ډیر خوښ دی من المؤمن الضعيف، د کمزوري مسلمان نه. فرد وي او که قوم وي، فرد وي او که قوم وي، نو فرد هم قوت والا پکار دی. څنګه قوت؟ عقیده قوي پکار ده، عمل قوي پکار دی، اخلاق او کریکٹر قوي پکار دی، معیشت قوي پکار دی، معاشرت قوي پکار دی، سیاست قوي پکار دی، فن او ټیکنالوژي قوي پکار ده. صحیح. پیغمبر اسلام فرمائے المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف. قوي مؤمن دا بهتر دی او خدای ته ډیر خوښ دی د کمزوري مؤمن او د ضعیف مؤمن په بدله کې. خو پیغمبر اسلام فرمایي فی کل خیر. مؤمن که ضعیف هم نو بیا هم پکې خیر دی. کافر له په د باندې ترجیح نه ورکې، کافر له په د باندې پرایورټي نه ورکې، ځکه به نه ورکې د سره عقیده خوشته، دا خو عقیده نشته. د سره عقیده شته، هغه سره عقیده هم نشته. او حضور علیه الصلاۃ والسلام فرمایل چې ته به قوي کېږې څنګه، قوت به څنګه حاصلې؟ نو فرمایل احرص علی ما ينفعک. تګودو کوه هغه شی طرف ته چې کوم تا لپاره نفع بخش دی. احرص علی ما ينفعک. تګودو کوه که فرد او که قوم، که فرد او که قوم، نو تګودو کوه هغه شی طرف ته چې کوم تا لپاره نفع بخش دی او شرعا جایز دی. واستعن بالله. او خدای نه امداد غواړه، ځکه بنیادی طور خود مومن عقیده په چا باندې؟ په الله باندې. ولا تعجز. پیغمبر علیہ السلام فرمایي بزدل کېږه ما، ولا تعجز، هیسیټیشن مکوه چې یو شی باندې سوچو کو فرد او که جماعتي سوچ ته کو چې دا کار خو شرعاً جایز هم دی، ما د پاره نفع بخش هم دی، لیکن زه انویسټمنټ کوم کوي نه کوم، دا کار شروع کوم که شروع نه کوم. نو اوس کته په دې فکر کې لګیا ہے، اوس دې شرچا کدا همیشه دا فکر کوي چې دې گاڑی کې به وګټم کو به نه ګټم. ها دې به بزنس کوي شه. ها خدا خو به همت کې بس وایخلا چلو تا وکړو سٹارټ کیږي او سٹارټ کیږي ٹک دے. یس ټیرونه برابر دي او انجن کې څه غټ پرابلم خو نشته. جس گو اهیډ. صحیح. حضور اسلام فرمایل چې احرص علی ما ينفعک. تبدوک وړاندې شه،
هغه عمل ته چې کوم تا لپاره نفع بخش دی. واستعن بالله، امداد چا نه غواړه؟ الله نه. ولا تعجز، بزدل کېږه ما، کمزوري مخکاره کوه، شا کوه ما نفع بخش کار ته. مونږ اپورچونټي لوز کړه. پیغمبر علیہ السلام وایي اپورچونټي ملوز کوه، اپورچونټي اویل کا. ولا تعجز وان اصابك شيء، ها که ریزلټ ادر وی اراوند راغی، ستاره توقعاتو په عکس راغی، نفع درته ملاو شو، خساره درته وشوه. نو پیغمبر علیہ السلام فرمایي فقل ما شاء الله وما قدر. پس دا عقیده ساته چې دغه د خدای مرضی و، دغه د خدای فیصله و. ما تر خپل حدا خو ته ګدو صحیح کړو، خو دغه د خدای مرضی و، دغه د خدای فیصله و. ولا تقل، دا څه کله موایا لو ان فعلت كذا لكان كذا وكذا، او کاش کمی داسې کړم به بداسې شیو، او کمی داسې کړم به بداسې شیو. فان لو تفتح باب الشیطان. پیغمبر علیہ السلام فرمایي دا د افدا کلمه چې استعماله د یو کار د کېدو نه بعد دا شیطان له ایکسس ورکیا و په ایمان باندې ډاکا چي چې دا سره کمزور دی، دا سره دا کنفیوز سره دی، دا کمزور دی. صحیح، خو بس څه وشو نو جوړوي بل دا خدای فیصله وا. جس گو ہے اس ماضی پرې دا مستقبل ته ګوره. صحیح، ماضی سب فرقانه ډېر قیمتي حدیث ته ژوند په جوړی که څنګه آیا تا، بس دا یو حدیث ته دی باندې ژوند جوړی. پیغمبر علیہ السلام پر یو حدیث ژوند جوړی کی إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم ويبشر المؤمنين الذين بشارت ورکی مؤمنان واغتا يعملون الصالحات چه عمل کئی الصالحات. نوزگور دا مونچه کم نظام سیاسی اوئے قرآن کریم دا دی ماخذ دے، قرآن کریم دا دی اصل دے، قرآن کریم دا دی فاؤنٹین ہیڈ دے. دا مونگی چرتا ناخلو دا قرآن ناو دا پیغمبر تعلیماتونا، دا سسٹم چرتا ناوستا دا قرآن نو دا پیغمبر تعلیماتنا. نو اللہ تعالیٰ فرمائی چې دا قرآن فالو کې دنیا کې به اسٹیبلش شي او آخرت به آبادی. دلته به اسٹیبلش شي او آخرت به آباد وي. او که قرآن ته رشا کړه نو بیړه د غر کډوم دلته وملتا. صحیح. او ورسره الله تعالیٰ دلالتن دا تعلیم مونږ تراکو چې یوازې دا باندې کې چې رب بس خدا آخرت فکر کې نور دنیا په لوګه به وخت لري. صحیح. د اوږي سړی دا خو منځ مکروه. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی میں سعادت کی لکھی دا منظم مکروہی ځکه دی غریب دلته ولاړ امام پسې. صحیح. امام په خوږه واز باندې قرات ورو کړی دی، په دې کې فکر نه دي چې خورت لاره ډوډۍ به یې کنه وای سبې د خوراک کنه، ها ماشومان وسه خوړلې کنه به خوړلې. صحیح. نو ځا مونږ دې چې دې لګیا دی ولاړ امام پسې دی فکر مند په ډوډۍ کې فکر ولې څنګه کمزور سره دی. صحیح. نو کله د دنیا اسټابلیش وا. صحیح. دنیا او فکر دینیو دنیا اسٹیبلش ہوا، لیکن دنیا اسٹیبلش ہوا اور فکر دینی نو دے بے موس کی حساب کتاب کہی دے بے مانتا کہ سکے حساب کتاب کہی کہ بینک آف امریکہ کے پتہ نہیں سے اکاؤنٹ کے 100 پیسے ہوئے دے بے آپ بلغا مختائی. ابھی شیفشاہ تو دوستان دیر لگے گا بیخری ٹول خلق دوستان دی نه ګناه خو دې الله راشيږي چې تا پسې پټې شاوې په مخ وای درته په مخ چې وای ګناه نه راشيږي، ګناه نور دې زیاتېږي. چې کله زیاتېږي دشمنان زیاتېږي. نو شریعت اسلامی کی یا د قرآن و سنت پرانا کی مسلمان د پاره دنیا او آخرت دواړه آبادول دي. ما تاسو ته بل ویلو ابتدا کې چې شاه صاحب رحمت الله علیه د دنیا آبادی ته ارتفاع کوي او د آخرت آبادی ته اقتراب وایي. حضرت شاه رحمت الله علیه فرمایي چې مسلمان د ارتفاع او د اقتراب د دواړو حامل وي. په دنیا او آخرت دیو چې موږ دعا کوو چې ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام به یو دعا کوله هر مانځنه بعد آلموست اللهم انی اعوذ بک من ان اکون ظالما او مظلوما. خدای ز پناه غواړم ما مظالم کی مې مظلوم کی. خدای ز پناه غواړم. تاسو هم دغه دعا کوئ همیشه چې خدای ز پناه غواړم ما ظالم کې ما مظلوم کې مې ما. شیخ صاحب رحمت الله علیه فرمایل وی چې سړی ظالم شي نو آخرت تباہی، اکی مظلوم دنیا تباہی.
چې سړی ظالم شي په ظلمونه کې نه آخرت تباہ کیږي، اته مظلوم د دنیا له تباہ بس خو یو بدل راځي پاک درکې، بل بدل موټر تختوري، بل بدل کومه باندې قبضه چولي، ځکه مظلوم شوی. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به دعا کوله چې خدای ما ظالم هم کې ما مظلوم هم کې، که ظالم شم آخرت کې به رسوایم، که مظلوم شم دنیا کې به رسوایم. صحیح. حالانکه موږ عزت غواړو چې خدای دنیا کې هم عزت راکړي، آخرت کې هم عزت راکړي. صحیح. دنیا کې هم عزت راکړي، آخرت کې هم عزت راکړي. خدای دنیا کې مبي عزت کړي، آخرت کې مبي عزت کړي. یو جامع دعا ده پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې اللهم ربنا احسن عاقبتنا فی الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. او الله تعالی زمون د ټولو معاملاتو انجام خکې، نتیجه خکې. اللهم احسن عاقبتنا فی پیغمبر علیه السلام مختصر جمله ویله، سبحان الله، دومره جامع جمله به ویل، اللهم احسن عاقبتنا فی الامور كلها. یا الله تعالی په ټولو معاملاتو کې عاقبت مو خکې. واجرنا من خزي الدنيا، خدای دنیا کې هم د رسوایی نه بچ کې، وعذاب الاخره، او آخرت کې هم د عذاب نه بچ کې. هلته عذاب ډېر لوی رسوایی ده او دلته دا ډېر لوی رسوایی ده چې پلار کې پلار روانو کسانو د موټر واغست. صحیح. او بل ورځ کور باندې ولا قبضه واچوله، او بل ورځ دلته پروړ باندې یو دوپړه کته وېستل، او بل دا رسوایی ده او تسلسل سره روانه ده. پیغمبر اسلام دی وجه چې خدای ما مظالم کې او مې مظلوم کې. نو دغه دعا کوي پښتو کې چې او الله ما مظالم کې مې مظلوم کې، او الله تعالی زما د ټولو معاملاتو انجام نیک کې، زما د ټولو معاملاتو انجام. بعض اوقات یعنی معاملات چې چلے په دې نیت باندې تکلیف سړي باندې راشي خو چې نتیجه ښه. صحیح. یعنی فار ایگزامپل اوس حیات ته نو سامان راوړي د چاینا نه، نو په لاره کې بلا کړه ورته کسٹم طرف نه، ایکسایز طرف نه، فلان طرف نه، فلان طرف نه، داسې غریب په بد حال دی، خولې په روان دي او چرته د ټوپای راغی چرته نو واسکټ روښ. صحیح. خو چې اوس کله امریکای ته سامان راورسو نو ګټه پکې یو فتوا شو، نو انجام یې ښه شو، نو دغه تکلیفونه هیر شي. اللهم ربنا احسن عاقبتنا. ځکه چې ژوند کې تکلیفونه خو به خامخا راځي. بری دنیا کسی بیغم نباشد، اگر باشد بنی آدم نباشد. صحیح. ان هذا القرآن تاکہ سردا قرآن یاد ہدایت ورکی للتی د ژوند هغه طریقې ته غلارې ته یا قوم چې هغه ډېره بیلنس ده. ويبشر المؤمنين الذين ابشارت ورکی مؤمنان واغتا يعملون الصالحات چې عمل کوي د نیکو ان له اجرا کبیرا چې دا غوی د پاره یو ډیر لوی اجر دی. وان الذين اتاکی سرا کسان لا يؤمنون بالاخره چې ایمان نساتي آخرت باندې اعتدنا له عذابا الیما تیار کړي دوی د پاره دردناک عذاب. نو مخکې آیت چې روان دی دیکھیں اللہ تعالیٰ د کافر انسان نه شکایت کوي. د کافر انسان نه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کله دوی له یره ورکړه چې دا کومه لار باندې روان یې دا د تباهۍ لار ده، دا کومه لار باندې روان یې دا د تباهۍ لار ده، عذاب در باندې را روان دی، عذاب. نو باید چې د دوی اصلاح شوی وي. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته به عذاب به کله راولي، ازر غو راوله کنه ډیر وخت تیر شو. داسې حرامیانو. سوره انفال نحمه پارک آیت نمبر 1 والا پیج خیا یوصل یواتیا. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا کله چې لوستې شي د کافرانو باندې آیاتونه زمونږه. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا کله چې لوستې شي د باندې آیاتونه زمونږه. قالوا نو دا کافران وای قد سمعنا. پیغمبر اسلام باندې ته دا خبر اوري، حضور اسلام به شروع شو نو دوی به قسم مونږ واره د سړیا یو غتاس ته لیکو سی ورته یو تاسو ته لیکو وامره ده وامره د پیغمبر اسلام چې واره بیا دوی بیا سره لو نشاو کمونگا وغوارو لقلنا مثل هذا مونگم دا سے خبر کولے شو مونگا کونا کنی داتے چی سوائے دا سے مونگم کولے شو
इन हाज़ा इल्ला असातीरुल अव्वलीन, न दे दा मगर किसे दरवान दे खल्क, बस किसी ने तुम किसी वायनो किसी मंगम बयानोले शो। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम वर्ते द खुदाय अल्फाजो ता किसे वेल, टेल्स वेल, अफसाने वेल, फिक्शन वेल, द खुदा सो अजाब ल दावत और कोई अजाब बदर बाले राशि सबोशी अजाब बरा दैवे खा अजाब बराशि वे आओ व इज़ क़ालू आयात का चदोवे जुरअतन, जुरअत को खुदा बांधे खुदा के मसल स्कार कोल अल्लाहुम्मा वे ओ अल्लाह इन काना हाज़ा वल हक़ मिन इंदिका, कदा मुहम्मद व दा कुरान अलैहि सलाम कदा हक़ वे रिश्ता विस्ता जानिबना अमुंगे न मनु मुंगे न मनु अदे मुंग तो अजाब बदर बांधे राशि नबी आतमुंग ता इंतजार वले के फाम तेरा अलेना राओरे मुंग बांधे हिजारतम मिन अस्समाए तिजद आसमान ना डबरे अवेतना बेअज़ाबिन अलीम यारा वाले मुतदरदा कज़ाब। तो पैगंबर अलैहिस्सलाम या अल्लाह दा संग अजीब कौम दे जिद अजाब दे रोम से शैतानत ना अगर नूर जुरत कही खुदा दा अजाब रा वाले उस सही नौ पैगंबर अलैहिस्सलाम तमन्ना दा कि अजाब दे राशि खो यो रिजर्वेशन है वो कि खुदा दी ग्वाड़ी भी हम नाराजी जम नो कान कि अजाब पे राशि खुद ही ग्वाड़ी हम नाराजी ना अल्लाह ताला वरते दा वजह दा कि अजाब बोले नाराजी वमा कान अल्लाह अनद अल्लाह ताला ले गज़बहum कि अजाब वर के दोइला व अंत फीम ज़कत दोए के मौजूदे मुझे सो पूरे तय सदाकार होनको सदाकार नकोम सही मांगा जमू पोतन के यो ज़रबुल मसल ले हां वो स्पिया कोरेशा चाद मखा सही इन बाद औकात सड़े यो स्पीले एहतराम वर्कई ज़कर गस्पी मालिक खुखवी गस्पी मालिक ना अल्लाह ताला फरमाई दा अजाब पे ज़कर नरा वाला ज़ुमा महबूब तब के मौजूद है वमा कान अल्लाह लियुग़ज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम वमा कान अल्लाह मुग़ज़्ज़िबहुम मन दे अल्लाह ताला अज़ाब वर्कऊं के दोता वहुम यस्तग़फिरून तकदुई के खलक मौजूद जगह इस्तिग़फार वही अल्लाह न बखने ग्वाड़ी नो उस पता लगे दा चिप कम्युनिटी के लगने कान खलक मौजूदी च अल्लाह ताला न बखने ग्वाड़ी या अल्लाह ताला मुंगा माफ के खुदा मुंगता मग़फ़िरत के या अल्लाह मुंगता अफ़्व दरगुज़र के न अल्लाह ताला फरमाई कम च मुजरिमान भी अगैम बच सातम दा अज़ाब ना अगैम बच सातम द नेकानो द वजह अगैम दा अज़ाब ना बच सातम वापस पर सबक था अल्लाह ताला दा गलती दी दुआ था ना च अज़ाब ग्वाड़ी हालांकि दे मसखरा कोला दी शे की सीरियस नो दे बस को मसखरा वयदगुल इंसान बिशर अब इंसान ग्वाड़े बिशर गज़ाब दुआअहु बिलखैर लक संच ग्वाड़े दे खैर वकानल इंसान गजूला अदे इंसान फितरी तो डीर उजलत पसंद ले राजल कई ये पर से क्या आजल कई जैसे कि हर से क्या आजल कई गुरप आजाब के माजल कई सीधा बकला राजी वजअलना अल-लैल वन-नहार आयतैन उस दा दलील तौहीद दे वजअलना अल-लैल अमुंग गर्जौल द शपा औरज आयतैन दो विजिबल निशान है आम सड़े पे पुईगी आम सड़े पुईगी पशपा पसबान कना यानी दा सिंपल शे दे वजअलना अल-लैल वन-नहार आयतैन फमहौना आयत अल-लैल मुंग तोरकड़े दा महवकड़े मुद निशाने निशानी दशबे तोरकड़े मुदा नशपसी तोरे वजअलना आयत अन्नहार अगर ज़ौलदमु निशानी दरवाजे मुबसिरतन शिकारक उनके इन रोखाना रस्सी रोखाने लितबतगु दादे द पारा कि तासु तलब के फज़लम मिन रब्बिकुम मेहरबानी दे परवरदिगार पर दुनिया रटोल न घटकार कल कीगी रस की शपके खो बाजे खलक कारो न कई शपके बाजे खलक ख्वाम खलक कल कार कई दौरदे लितबतगु फज़लम मिन रब्बिकुम कि तासु वलटवई तलब कई मेहरबानी दे परवरदिगार पर वलितालमु अदे द पारा कि तासु मालूम के अदद सिनीना शुमार द कलुनो वल हिसाब और कैलेंडर हिसाब माना कैलेंडर उन कैलेंडर मुरतब को पस बाने पुष्पा और परवास बाने तारीख बदल शा सुवायु तारीख बदल शा नजमुंगा तारीख सार डान ब्रेक सरा बदलेगी सार डान ब्रेक सरा दूसरी तारीख पनीर बदलेगी ना
وکل انسان الزمناه، اوس دا تخویف دی، ترټ دی، وارننګ دی الله تعالی ورکوي چې دا سکه او انسانا دا ګورستا په غاړه کې اویزان دي، خدي او کبد دي، دا چرته دي ستا په غاړه کې اویزان. معنا دا ده چې ستا د بدن کمپیوټر کې دا ارس فیټ شوی دی، ستا د بدن دا کمپیوټر چې د سهار تر ماښامه پورې، ماښام نه سهار پورې چې کوم حرکات کې دا ټول پرنٹ کیلته. تاسو ته در شاه صاحب رحمت الله علیه کتاب کې چپټر لیکلی باب ما جاء فی انطباع العمل و انعکاسه، صحیح چې په لاس باندې کوم حرکات کې دلته پرنٹ کیږي، چې لا خپو باندې کوم حرکات کې دا پرنٹ کیږي، سترګو باندې کوم نظرونه کې دا شو ته ګوره که بدو ته ګوره دلته پرنٹ کیږي. او قیامت پر ورځ باندې الله تعالی دا کمپیوټر بٹن کلک کی نو هلته به ویني په سکرین باندې، هلته به ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا. الله تعالی فرمایي چې څه دې کړي هلته به ویني. دا خو زه یوازې وم، هېڅ څوک نو هلته نه، هېڅ څوک نو اټومیټک کمپیوټر خو لګیا و، فیټ کېدل، بګینګ کېده، څه کې دلته ورته څه وایي بګ کول، ستا ټول اعمال مونږ څه کول بګ کول، صحیح. او دی وجه الله تعالی فرمای چې اليوم نختم علی سوره یاسین کې اليوم نختم علی افواههم، چې نن د قیامت په ورځ موږ به د دې خوله به زیب کو، بس تبه نور څه نه وایي. وتکلمنا ایدیهم، لاس به په خپله لګیایي، دغه دې لګیا دي لاؤډ سپیکر باندې به آواز هم راځي چې ناو this right hand is doing so and so، هلته پکچر هم راځي او ور باندې ورنې کومنټري هم راځي. یا سبحان الله چې پکچر هم راځي رننګ کومنټري هم راځي، نو دوه شاهدان پکار دي مجرم د فارم، دوه شاهدان موجود دي، یو پکچر دی بل ورسره رننګ کومنټري ده، کامنټس دي. وتکلمنا ایدیهم وتشهد ارجلهم بما كانوا یکسبون، دغه خپې به لګیایي دا به هم ټسټیفای کوي چې ما دا 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 کړی. او الله تعالی بل ځای فرمایي سوره حمیم السجده کې وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، چې دا ارګنز پارټس اف باډي دا کله ټول اعمال خپل ټسټیفای نو دا ژبه به ورته لما شهدتم علينا، تاسو ګواهي ولې وکړه، تاسو ولې دا شی اډمټ کړ. قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء، ورته دا زموږ په وس باندې خو نو پورا نو الله تعالی کمپیوټر کلیک کړ، اوس موږ سٹاپ کول نه شو، صحیح. دا کمپیوټر خو بکیږي نه، اوس ته به اوس رواني تسلسل سره ستا ټول اعمال بخي، صحیح. وکل انسان او هر انسان الزمناه، موږ لازم کړی د سره طائره پروانه ده، طائر معنا پروانه، نو دا د عدالت نه، د محکمې نه، د څه نه، د محکمې نه یا د شرطې نه یا د پولیس نه یا د استخبارات نه چې کوم سفینه او سمن راشي هغې ته په فارسي کې ورته پروانه وایي، صحیح. الله تعالی فرمایي دا ستا ټول اعمال چې دا پروانه ده، ستا په غاړه کې ژوند ده. وکل انسان الزمناه، هر انسان مونږ لازم کړی د سره، یعنی لګولې مو د سره طائره پروانه د عمل ده، فی عنقه پسټ ده کې، ونخرج له یوم القیامه، امون براو باسو د پاره پرواز د قیامت کتابن یو لیکل پرنٹ آؤٹ، څه شي الله تعالی بس یو پرنٹ آؤٹ کمپیوټر باندې کې ستا پوری راو باسو آی آر ایس والا ریپورٹ سره راو باسم، ها د ټیکس ریټرن ریپورټ راو باندې تا دنیا کې څه کړی دي، نو بس دا سه کمپیوټر نو ته بلګې ته وینم ا دې کو پرنٹ آؤٹ هم راوځي، دغه پرنٹ آؤٹ هم راوځي دا والا رستا شپې ته کال او یا کال کوم عمل چې خیر دی او که بد دی لګیا کریډټ ډیبټ اوس په خپل کې سفردم بتو مایه خیشرا څنګه دی باری کہ سپردم بتو مایه خیشرا تو دانی حساب کمو بیشرا، تو اس لگیا کہ کریڈٹ دی روزی کہ ڈیبٹ دی روزی، چې په سود کې کہ په زیان کې، نفع کې کہ په نقصان کې. اللہ تعالیٰ فرمائی چې ونخرج له یوم القیامت، راو باسو بدلا پرواز د قیامت کتابا یو پرنٹ آؤٹ، یلقاہو دیکھو گورا یلقاو دے باغ فیس کئی گوری بورتا منشورن اغب اوپن پروتی، نو دا سے پرنٹ آؤٹ تے چھ صفحات نیستے پیجز نیستے بس یو پرنٹ تے، صحیح. بل ارقم راڑو ندی بل دقا سے ورطا گورا. یا سبحان اللہ دا خدا سے مائکرو رائٹنگ کی لکھ لے چھے دے پر خود. بل اللہ تعالیٰ فرمائے وجدو ما عملو حاضرہ وقالو ما لہذا الكتاب سورہ کہف کے
لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها. چې سړی د خپل پرسنل ویب سایټ ته وګوري او پرسنل پرنٹ آؤٹ ته وګوري، یا سبحان الله دا خو عجیبه پرنٹ آؤٹ دی، ما لهذا الكتاب ما لهذا what a print out. لا یغادر صغیرة ولا کبیرة. It has never missed even a small minute action of mine. چې شپې تیاره کې مې یو حرکت کړو هغه هم پکې ریکارډ دی. الله تعالی مو دې بچ ساتي، خدای مو دې عذاب نه بچ ساتي. واقعي سخت ورځ ده کنه ده. ونخرج له يوم القيامة كتابا راو باسو بدل پرورز د قیامت باندې یو پرنٹ آؤٹ لیکلی یلقاو چې دې باغې سره ملاویږي، یعنی فیس کوي به منشورن پرانسته. منشور معنا اوپن، منشور معنا پرانسته اوپن obvious. اقرا کتابک. اوس الله تعالی ورته وي اوس بعض اوقات خدا سی وي چې سړی لا سخت مت راشي خدای په خپل پويږي نه، دې په خپل پويږي نه، دې اکاونټنټ نه چې کریډټ او ډیبټ راو باسي. الله تعالی فرمایي الته بازار انسان کې خپل چپ لګوم، هر انسان کې بسو لګوم. دلته هم د خلک هغه سی ډي والی هغه آی آر اس والا نو په خپل کمپیوټر کې نو خپل آی آر اس ریپورت په خپل جوړ نه کی. صحیح. الله تعالی فرمایي مفتر کوم هغه سی ډي غانه الته زه مفتر کوم ډېر چارج نه کوم. صحیح. ها ناریا انسان کې وایي سی ډي ولګي چې خپل آی آر اس راو باسا. یا سبحان الله ساجي په ټیکنیکل خبره کې الله تعالی. اقرا کتابک قل ولد عمل نامه ده کفا بنفسک اليوم کافی تپخپل نن روزه علیک ازان خپل باندې حسیبا اکاؤنٹنٹ سی پی اے. حسیب معنا ها تپخپل نو سی پی اے ته ضرورت نشته 25 یا 30 ډالر نه رسوک چارج کوي. صحیح. اټیډیم دل ما مفت کړه الله تعالی په دې دې درکې مو ته راغولا چې موږ ته مو درکو په خپل خپل کریډټ او ډیبټ راو باسا چې یو هاف ټو پے او یو هاف ټو ټیک چې ته پیمنٹ کې کس شي باخلې. کفا بنفسک اليوم عليك حسيبا. ها سورہ کہف. دې پسې ده بس دې پسې صورت چي ده آیت راو باسي. آیت نمبر 49 بلکہ 48 نہ 47 نہ والا 47 نہ والا. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ او آغروز نُسَيِّرُ الْجِبَالَ چی مونگ با وارزو دا غرونا. نُسَيِّرُ الْجِبَالَ دا غرونا با دا سوال دا گرد غبار نصير الجبال. او الله تعالی دا سه دوزي دا په پاکستان کې کوم ځای چې زلزلہ راغله ده. صحیح. اردیا کوم سنټر چې کوم ځای نه شروع شوی ده، د دې سنټر چې کوم ځای نه شروع شوی ده د دوه غرونو د میز نه چې کوم دی ورته سوې سنټر وي ورته اپی سنټر یې ناغه اپی سنټر ناغه باندې بل ریپورت کته جورنالستان ته دیولتا. نو جورنالستان وای چې دا بالکل لکه دا پمبچ ننداف کې لکه دا پمبچ ننداف دا څنګه ننداف شوی ده. صحیح. او قران کریم کې ان شاء الله تعالی د قیامت د دې غرونو الوزور ذکر کوي نو فرمایي کله عین المنفوش دا په شان د نداب شوی پمبي وي څنګه به په شان د نداب شوی نغه وي بالکل داسې لکه د نداب شوی پمبني تاسو پمبوي لکه نداب شوی پمب داسې رزره کړی دي. ويوم نسير الجبال او اغرز نسير الجبال چې مونږ بالو زغرنا وتر الارض ونبت ازمکا بارزتن فلیٹ. ازمکا بسنګ فلیٹ وي دغه به اس کتواله پورتواله دي همواره وي. وحشرنا مون بخلق راجمکو فلم نغادر منهم احدا مونږ رستو نه پرې دوی کې سیو کس چې پلان نشته. he cannot come today. No, he cannot come today پاکی مسئلہ نشتا 100% ټول انسانان با اللہ تعالیٰ وی مراجمہ کو. وَغُرِزُوا عَلَىٰ رَبِّكَ ادوی بڑوان شی پروردگار تا تصفن in rows and ranks.
په قطارو کې لاینز کې. لقد جئتمونا، اللہ تعالیٰ بولتے ہوئی لقد جئتمونا تاسو راغلی ماتا کما خلقناکم آغا طریقے سرا لکا سنچ ما پیدا کرے پڑنبی زلبانے بل زغمتم بلکستاسو خیال داو اللہ نجعل لکم موحدا چی منگ بہرگستاسو لحسیو ٹائم مقرر لکو دو بیاجون لپارا. تاس دنیا کی دا عقیدہ نوا چې موږ ته بیا ژوند ملاویږي. ها الله تعالی فرمایي ما شان پیدا کړی لکه څنګه چې مې لومبي پیدا کړی وای. ووضع الكتاب، تاسو دفتر وای ورته. ووضع الكتاب، دفتر بوله ګول شي. فتر المجرمين، محکمه بوله ګول شي. دفتر بوله ګول شي معنا څه؟ محکمه به شروع شي، حساب کتاب به شروع شي. ووضع الكتاب، محکمه به شروع شي. موږ ورته کورټ پروسیډینګ سجل بوشی، کورٹ پروسیڈنگ بشروش. فتر المجرمین وین بتکریمین الخلق مشفقین یریدن کی بے مما داشینا فیچ دا کورٹ و محکمہ کی دی ویقولون دویبوی یا ویلتنا ہائے ہلاک شو، ہائے ہلاک شو، او مائی ڈیتھ، او مائی گاڈ نا، او مائی ڈیتھ. یا ویلتنا مال هذا الكتاب، دا خو عجیب غندے ریکارڈ دے. لا یغادر صغیرتن، چی دان پری دے نید پری خودے صغیرتن یو ورکوٹ عمل ولا کبیرتن انلو عمل الا احصام، اگر غو کاؤنٹ کئی. دا کاؤنٹنگ شروع دے، ادھی کاؤنٹنگ خدا مائنوٹ شیم نہ پری دی. صحیح، یعنی 0.001 0.001 دوڑا مائنوٹ سے اغم کاؤنٹ کئی. وقمال حاضر، دا خواہ جیبا محکمہ دا، یعنی دنیا محکمہ کو بلا چیزنا اگنور کی، بلا چیزنا سو کی اگنور کی. چیزا سیکشن ڈراپ کا، دا آرٹیکلم ڈراپ کا، دا جرم انتے ڈراپ کا، دا جرم it does not constitute، it does not constitute. التقوى اللہ تعالیٰ هو اذا minute سے ہم constitute، it constitutes something. مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها، مگر کاؤنٹ کئیے. ووجدوا ما عملوا حاضرا، ادیب عمومی آغا عمل چدوے کرے حاضر بے عمومی. ولا يظلم ربك احدا، ظلم نکئی پروردگار تا پہچا باندے. نو اس دغا عمل نما چکر اللہ اس کو ورطا ورکڑیش نو واپس پل سبق ترس چے قرآ کتابک انولا، دا پرسنل ریکارڈ دے. کفا بنفسک اليوم، کافی تپخپلن رزحلے کازان پل بانے حسیبن، حساب کو ان کے. من اہتدا فانما، من اہتدا فانما، چاچے ہدایت من لیو نو خبر دادا ہدایت من دو خپل فائدے لپارا. ومن ضل، سوچ گمراش، فانما خبر دادا یذل غلیا، گمراہی پریوزی دبانے. ولا تزرو وازرۃ وزر اخرى، او نشی بارا ولے نشی اوچتولے یو اوچتول کے بوجھ او برڈن د بلچا. نو قیامت پورز باندے سو دیو بل برڈن نشی اوچتولے. سورہ زمر، بلکہ اول سورہ یونس، سورہ یونس یہ لسم پارا کے بھائی. دو سوا یونس بالکل سورت اخیر تلاشی آیت نمبر یہ وصلت. قلت اوایا او پیغمبر آیا ایوہ الناس خلقو قد جاکم الحق من ربکم، تاکہ سر راغلیتا سرشتیا حق ریالٹی فیکٹ من ربکم جانب در افساسنا. فمن اہتدا، پس سوچ ہدایت ممی، فانما خبر دادا یا تدیل نفسے چاگہ ہدایت ممی ذاق پل پارا. ومن ضل فانما یضل علیہا، او سوچ گمراہ کی گی نو خبر دادا چھ وہ بعد گناہ پریوزی پاغبان لے. وما انا علیکم بوکیل، پیغمبر ہوئے زما کار دارے جتاس تا شیک کنوے کم، زما کار دا سندانے جتاسو کنورٹ کم. وما انا علیکم بوکیل، دا زما ڈیوٹی ندا جتاسو کنورٹ کم، زما ڈیوٹی دارا چھ پیغام در کنوے کم.
بس اوس ما کنوې که تو دانی حساب کمو بیش را هغه شعر یا سره چې سپردم به تو ما یې خیش را تو دانی حساب کمو بیش را. نو اوس ته ورشه آیا سوره زمر ته Let me find out. چې زمر کې ده کنه ده. بسم الله الرحمن الرحیم. سوئی آیت ہاں سورہ فاطر دے زمر ده فاطر سورہ فاطر د دینه مخکې ده د یاسین هم مخکې ده. پیدا وکړه آیت نمبر 38 آیت نمبر 38 ولا تزر وازرة وزر اخرى. پیدا وکړه ولا تزر نشی بارولې وازرة یو بارون کې وزر اخرى برډن د بلچا. نو ته سوچا دا څنګه شي چې مې هیلپ یو یا پلیز هیلپ می آؤٹ ما ته لګ برډن والا ما باندې بوج زیات دی. وان تدعو مثقلة الى حملها اگر کا دعوت ورکی ریکویسٹ کی مثقلة یو اوور برډن شوی مثقله معنا اوور برډن سره یو اوور برډن سره الی حملها برډن خپل تلا يحمل منه شيء نبشي بار ولدن حصو کې ولو کان ذا قربا اگر چې د خپل رشتہ دار ولینی صحیح. نو خاون د خزه برډن نشي غسته شزا د خاون برډن نشي غسته رور د رور برډن نشي غسته پلار د زوی نشي غسته زوی د پلار نشي غسته مور د لور نشي غسته لور د مور نشي غسته. صحیح. سورہ المعارج یو کم دیرش پارا کې ده. پیدا مکو آیت نمبر شپگنے والا انہم تاکی فردا کافران یرونو بعیدن دای خیال کوي د قیامت چې ډیر لره د عقل نه چې دا قیامت راتلل او بیا ژوند ملاویدل دا د عقل نه ډیر لري خبره امکان نشته. ونراو قریبا امونږ وینو دا ډیر نږدې چې بس نږدې روان دی. دا به کله راځي یوم تکون السماء دا په هغه ورځ باندې چې اسمان داسې یعنی دور یو عظیم اکسیډنټ بوشي چې دا اسمان به داسې سټیکی سوځېدلې توره ماده به ترې جوړه شي لکه چې د سیډز نه تیل وباسي آیل وباسي او د آیل په ویښ کې هغه خټه کېږي څه شي کې یو تکه توره خټه وي نو هغه سټیکي هم وي توره هم وي سټیکي هم وي او توره هم وي. زه به تاته یو کیسټ در کوم سی ډي د هغې نه سی ډي ګانې جوړه کړه دا یو ساینټیفیک ریسرچ په دې قرآن باندې شوی په دې څیزونو باندې چې دا به څنګه عمل کېږي. نو هلته هغې ښایي هغه پروسس سی ډي کې هغه پروسس ښایي. یوم تکون السماء کالمول دا هغه ورځ ده چې آسمان بشي پشان دا خټې د اویل وتکون الجبال اشی بغرنا کالغین پشان د نداف شوی پنبه څنګه پشان د ریزه ریزه شوی. ولا يسأل حمیم حمیما اتپوز بنشي کولی یو دوست د بل دوست اسه دوست نه دا روټین کې چې مونږه یو بل ته هاو آر یو ډوینګ هغه دوست چې تا د پاره مړې دوه تم تیار دی هغه ته حمیم وای سوی ورته
بچے خبریں مکوا. ولا يسأل حمیم حمیما تپوس بنشی کولے یو قلبی دوست دبل قلبی دوست نا ہاں چھ how are you doing today may I help you. اللہ تعالی دے قیامت دا سے عجیب رز دا سوک یو بل تپوس نشی کولے نو سی ریزرویشن سے انترا دی چھ زکبہ تپوس نشی کولے چھ یو بل بوینی نا پا عربونو کربونو انسانان دی. اللہ تعالی وی نا اگا دمرا لوی روز دا چھ سلزل با یو بل وینی یو بسرونم دوی بخودیشی یو بلتا خو بیا هم تپوس نشي کولای. ولې د هر یو سړي پرسنل انوالومنٹ دومره زیات دی چې هغه سره ټایم نشته چې نه تپوس کی چې مې هیلپ یو یا هاو ار یو ډوینګ ټوډے. یود المجرم مجرم او کریمینل سړی بغواړي کده فدیه کې ورکول شي د عذاب د دروازه بدله کې به بنی زامن او اولاد پل. یو سړی بدا وش کوي چې کدا سه وشي چې زما ټول اولاد خدای قبول کړي او جهنم ته بوزي او ما بچ کی. حالانکہ دغه اولاد د پاره خدای ته مونږ لګي ځان له جهنم غټو کني غټو د قیامت پر ورځ باندې به دغه پلار لګي به بدا وش کوي چې اوف یا الله کله جهنم بدزما بدل کې د اولاد دی وته نو کبل بچو. یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیه کده بدل کې ورکول شي د عذاب د دروازه اولاد پل وصاحبتی. یا سبحان الله دا یو لوی مصیبت ده. صحیح او که هنی ورکول شي یو نو هنی ها خاون بدا غواړي چې که زه بچ شم زما دا شزه بوتلو نه خوي دی خدالتم په عذاب کې اخته کړلتم. وصاحبته الشذخ بلا واخي الرور دد وفصيلته التي تويه وفصيلته التي فصيله دا قبيله ته وي بیا خصوصا د عربو نظام زمونږ د پښتنو په شان ټرایبلو موږ د پښتنو په شان موږ د خپل ټرایب د پار روا او ناروا ارڅ کوو کنه کوو وای کنه روا او ناروا یعنی مثلا یو څه دې چې زیاته وشي زه بیا الته کې انتظام نشم کولای که زه ملایم او کار سیم بیا د غیرت مسلې بیا صحیح د غیرت مسلې زه ماوز د یو مسله ده صحیح ده نو خو زه بیا دې نه کوم بیٹا یوسف زه ما دا کزن چې ده د خدای به خو بس زیاته دی کوي زیاته دیکھ نہ تغسری اب بلڈ ہیجان شروع کی بلڈ اریٹیشن شروع کی سڑے اب مولا اور میں کہ ٹول بھی آختا ہی کسن کیسے کھلا خانہ اللہ تعالیٰ فرمائی دا قیامت دا سے ہو رہا تھا بلڈ با اریٹیشن نہ کئی بلڈ دمرا کول ڈاؤن شوے دے کہ دا سڑے بغواڑی کدا ٹول قبیلے زما بوت جہنم تا خوش بچم. ومن فی الارض جمیعا او آغا سوچ ازما کی دی کدا ټول بدل کې ورکول شم ثم ينجيه خو چې دل نجات ورکی الله وی کلا قطعنا کلا قطعنا انها لظا دا وګوره یو داسې اور دی چې خالص سر شغله ده سموک پکې نشته سموک پکې نشته. نو اسما وای چې یو بل نه برډر جتول خو سکے یو سړی به دا غواړي چې زماره دی برډر بدل کدا ټول جهنم ته لاړل. سوره النازعات د 13 پاره دویم سورت پہ سورہ عبس درہم سورت پہ نازعات پسے آیت نمبر 3 فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ پیدا مکو چکل راشی اگر دیر سخت ہوتے سپرسانک ساؤنڈ اگر ٹرمپٹ چی اسرافیلی بلوکی داغی دا سے تیز آواز دے کرخت آواز دے صحیح دیو جا اللہ تعالیٰ تو سواخہ ہوئے فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ کلچ راشی اگر دیر تیز آواز مدابا کمر وزی یوم یفر المرء دا آغا ورز دا چی یو بندب تیخت کئی مندب وی من اخید روح پلنا و امہی دا مور پلنا و ابی دا پلار پلنا و صاحبتی دا خزق پلنا و بنی دا اولاد پلنا لکل امرئ منهم یوم ایزن شان یغنی ہر یو شخص دا پارا پا دا ورز بان یو دا سے انوالمنٹ تے چی دیر بلچانا نا خبر دے و نتزان خبری دیر بلچانا ہاں زمون پختو چې ضرب المثل غالبا تاسو پختو کې مومي وې ځان چې په ضرور شي بیا نه پوزوي نه په لور شي ځان چې په ضرور شي
نه پوزې نه په داخل اذان په ضرور نه موږ د اولاد د پر ټول ناروا کوو چې په سر کې راشي سړی وای درود وی سر خوې اوس د خدای ما بچ کی الله تعالی فرمایي چې دلته ولې ځان تبا کوی خدای خوار کړه ها نو واپس پر سبق ته چې ولا تذرو وازرتم وزر اخرى نشي بارولې یو بارون کې وزر اخرى بوج او برډن د بلچا وما كنا مغذبين ان يمونغ عذاب ورکون کې اس قوم لا حتا نبغث رسولا مگر بعد دې چې اولي ګورته مونږ پیغمبر نو الله تعالی دغه یو مسله ولیکي چې الله تعالی په کفر باندې کله کافرانو نه تبا کوي په کفر کله کافرانو نه تبا کوي خو چې کله یو قوم د اهل دل زړه دردی نو بیا خدای معاف کوي نه کله چې یو الله والا اهل دل معنا الله والا بنده چې دا غزړو دردی نو بیا که مسلمان خدای نه معاف کوي نو دې وجه الله تعالی په کفر کافرانو تبارک او چې پیغمبر ورته اولېګو او هغه پیغمبر دومره ډیر او دردو صحیح چې هغه ډیر دل ازرده شو نو بیا الله تعالی قومونه تحت تاراج کړ تباہ او برباد کړ مولانا وایي فریدن مولانا روم فرمائی چې هیچ قوم را خدا رسوا نہ کرد هیچ قوم را خدا رسوا نہ کرد تا دل صاحب دل نایت بدرد یو قوم خدای ترغی ذلیل کړه نه دی تر څو پورې چې د صاحب دل زړه نه درولې خو چې کله صاحب دل زړه درديږي بیا الله تعالی معاف کوي دوه قسم مخلوق داسې دي چې داغي خلاف الله تعالی وار ډیکلیئر کوي اعلان جنگ کوي یو سودخور سره الله تعالی فرمای فاذنوا بحرب من الله او دیم حدیث کې راځي پیغمبر علیہ السلام فرمای من عاد علی ولیا فقد اذنته بالحق الله تعالی وای څوک چې زما یو دوست سره الله والا سره دشمنی شروع کی زه د خلاف اعلان جنگ کوم نو ځکه دا څه واسطه چې خدای سره جنگي نشته نه د خدای خلاف نه ګوریلا وار کی نه پاسله ور سره جنگ کیږي هیڅ نه ور سره کمانډو وار کی هیڅ ور سره نه کیږي خو بس تبابای وما كنا مغذبين حتى نبعث رسولا واذا اردنا كلچ مونږ غواړو ان نهلك قريه چې هلاکو یو علاقه یو وطن یو شهر امرنا مترفیا نو مونږ زړه کې واچو امرنا معنا زړه کې واچو مونږ زړه کې واچو مترفیا مترفین داغه نو مترف هغه چاته وای چې د دنیا ټول آسایش او سہولیات وسره مالدار خلک څوک مالدار خلق امرنا مترفیا مونږ زړه کې واچو داغه د رئیسانو ففسقوا فيها غي بدمعشي او فسق شروع کی هغه وطن کې فحق علی القول ثابت یې وې باندې فیصله د الله فدمرنا تدمیرا مونږ زره کدا مکمل طور وکم الکنا نو صلی الله تعالی فرمایدا ګوره صرف خبره نکوم you should look into the history وکم الکنا اسمر ډیر هلاک کړو مونږه من القرون امتنا من بعد نوح نوح علیہ السلام نه بعد نوح علیہ السلام لا اوس دا یو ریزرویشن راځي ها چاته چې سزا ورکړي دا خلاف پروف وکړ دي گواہی څوک ها ټیسټیفای کوي څوک ډاکومنټس کوم الله تعالی فرمایي زما قانون کې ودا شیشتا چې هغه کې ماته غوا ضرورت ځکه نشته بس پارته پويګم وکفا بربک کافی درفتا بذنوب عباد په ګناهونو د بندگانو خپل باندې خبيرن خبردار بصیرن اواز کوونکې نو الله تعالی فرمایي زه په خپل د امتونو خبروم ځکه مې تبا کړل تاسو نوم خبرم کپاغه لار رواني به تاسو هم تبا کیږئ الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام علی رسول محمد و علی اصحابه اجمعین اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظيم اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته وانا على الوان النهار فالله خير حافظا وارحم الراحمين